ګورئ یو دی فرضی عبادات چې هغه مونږ او تاسو ته معلوم دي پنځه وخته مونځ دی په ورځ کې په کال کې یو میاشت روزه ده په کال کې یو ځل فرضی زکات دی په ټول عمر کې یو ځل حج دی دا د زمونږ او تاسو فرضی عبادات دي د فرضی عباداتو نه علاوه چې څومره عبادات دي هغه ته ویل کېږي نفلی عبادت ځکه نفل معنا دا هغه عبادت چې د فرض نه علاوه بس هغه ته نفلی بیا په هغه کې اقسام دي یو داسې عبادتي چې هغه ته سنت مؤکد ویل کېږي یو داسې عبادتي چې هغه ته سنت غیر مؤکد ویل کېږي یو داسې عبادتي چې هغه ته مستحب او مندوب ویل کېږي یو داسې عبادتي چې هغه ته مباح ویل کېږي یو داسې عبادتي چې هغه ته نفل په نوم باندې ما او ته نوم اخلو هغه ته نفل ویل کېږي نو فرضونه علاوه چې څومره عبادت دي هغه ته ویل کېږي نفلی عبادت او بیا په هغه کې په خپل ځای باندې د هر منځ خپل نوم او خپل فضیلت دی کدا زمونږ تاسو وګورو اشراق منځ نه تاسو را شروع شئ اشراق منځ دی دا نفلی عبادت دی بیا دوحا منځ دی چې مونږ تاسو هغه ته ساختي چاشت منځ یا ساختي منځ وایو دا نفلی دی بیا دا غینا کده ماسپیخین نه څلور رکعات سنت مخ کی دی او کدو رکعات بعد دی سنت دی مؤکد دی خدای تم ویل کېږي نفلی عبادت څلور رکعات منځ سنت زوائد سنت غیر مؤکد د مازیګر نه مخ کی دی دا نفلی عبادت دی اور سره دو رکعات سنت مؤکد او شپږ رکعات صلات اوابین دا بعد المغرب او ماخام دی دا نفلی عبادت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حدیث کې د ماخستن نه مخکم څلور رکعات کړي دي سنت یعنی غیر مؤکد سنت زوائد نفل دی دو رکعات د ماخستن نه بعد دی اغم سنت مؤکد دی خو هغه تم نفل ویل کېږي څلور رکعات یا دو رکعات پس وترونه دی اغم چې دی نفل دی اگر چې سنت غیر زوائد دی خو نفل دی د شپې تهجد دی اغم نفل دی مسنون دی خو بیا د فرض نه علاوه منځ دی هغه تم نفل ویل کېږي د سبعی منځ نه وړاندې دو رکعات سنت مؤکد دی اغم د فرض نه علاوه دی هغه تم نفلی عبادتي دا ټول د زمونږ استاد روزمره کومونږ تاسو کو صلات تسبیح دی صلات توبه دی صلات حاجت دی دا ډیر صلات السفر دی نبی علیہ السلام به سفر لتم منځ کا سفر نه براتم منځ کا صلات القتل هم په حدیث کې دی صلات القتل چې کله انسان باندې پانسی خيږي پانسی کیا یا تاسو کو وجنی اغه نه دو رکعات مخ کې منځ کړل او غنه اجازه غوښتل مستحب دی اغه ته صلات القتل ویل کېږي دا ډیر منځونه په احادیثو کې راغلي دي دا ټول نفلی عبادت دی خو زمونږ استادو افسوس خبره دادا چې عام را تخکاری یا داسې وایا چې معمولی را تخکاری په لږ غوندې سفر باندې مونږ او تاسو مسپیخین سنتم پریدو اگر چې پرې خودل یا جایز دی خو کړلیم افضل دی کړلیم افضل دی ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خودیم دی خدایات لري چې کړی دی نو دایت ځان د پاره کړی دی حضور علیہ السلام کړی دی خو چې پر خودی دی دایت ځان د پاره نه پر خودی دای امت ته پاره پر خودی دی چې زمونږ پتا سو کې داسې زما غوندې بیکارا داسې بل انسان بیکارې نو ځا که په سفر کې هغه سنت نه کنو خیر دی نور د دغه نفلی عبادتو ډیر ثواب دی ډیر ثواب